د انسان دا ژبه دا دومره ضررناکه ده او یو طرف ته دا ژبه فایدهناک هم ده. امام غزالي رحمه الله لیکلی دي چې د انسان د ژبې نه 20 قسمه ګناهونه کېږي، 20 قسمه. د دې د وجې نه الله تعالی د ژبې له 2 دروازې ورکړي دي، 2 دروازې. یو دروازه د غاښونو ده، تر دې نه دا دروازه د شر د ضرر دا دننه وي، دا ژبه ډېره ضررناکه ده. او دویمه دروازه پې د شونډو ده، چې دی باندې هم چې کله تا داسې یو ځای لیدو چې هغه ځای کې ستا ته ضرر جوړېدو، نو خپلې 2 دروازې رابندې کړه او د خپله د شر ژبه دې چې کوم دی محفوظ ساته، ځکه د دې نه ډېر شر خلکو ته رسېږي او د دې نه ډېر ضرر خلکو ته رسېږي. ځکه رسول الله فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. صحیح مسلمان هغه دی چې د هغې د لاس او د ژبې نه چاته ضرر ونه رسېږي. نو اول حدیث کې ژبه راغلې ده چې ژبه څومره ضررناکه ده، نو لهذا خپله ژبه کنټرول ساتئ چې ګورئ په ژبه باندې چاله الله مخلوق له ضرر ورنه کوي، ورنه قیمت کې بیا دغه ژبې نه چې کوم دی ځوړند انسان چې په کومه ژبه څوک دروغ وایي دا ګناه ده، چې څوک په تهمت لګوي په چا ګناه ده، چې څوک پې یو د بل بېعزتي کوي دا ګناه ده، د بل عزت پې خرابوي دا ګناه ده، ورسره 2 مسلمانان جنګوي، سیډي کوي، جاسوسي کوي، دا ټول ګناهونه دي. د دې په وجه باندې به قیامت کې د انسان د خپلې ژبې نه چې کوم دی ځوړند دي. نو ګورې خیال ساتئ، تاسو هم د خپلې ژبې کنټرول ساتئ، ورنه هسې نه چې د الله په نظر کې بیا ګناهګار شئ او د